معلومېږي. او تاسو ته وایم عوام الناس سرونو ته وایم خو زما دعوه ده خو اوس وخت نشته چې زه یم نن په مخ د ځمکه علما د دین ورپسې حفاظ قاریان درې واړه یو ځای کوم د اولیاء الله زه په دلایلو ثابتوم څوک وایي مسله د کین ثابتوم. قرآن کې د اولیاءو کوم صفت کړی دی هغه دواړه الذین آمنوا وکانوا یتقون ثابتوم په دوی کې. یو سړی به د الله د قرآن خدمت کوي دی به د خدای دشمني. یو سړی به لګیا علما به جوړوي قاریان به جوړوي قرآن به ورته ښایي چندې به غواړي په خدای چنده غوښتل ډېر ګران کار دی. زمانه دنیا دوستان دي دا نه مدرسه جوړه کړه قسم په خدای ځای والی مدرسه جوړه کړه جومات دله جوړو مدرسه ملکونه ډېره فنونه هلته کې هم چنده نشم غوښتی جوړه به کوم سبا به ته یا مړی جم دی به مونږ یې درته کړو ته به سبا یا مړی جم دی به زما پته نه لګي زه به سبا په کوڅو کې ګرځم چنده به ډېر ګران کار دی. یو کس چې 1000 روپۍ مدرسې له درکړي 1000 ځله به د هغه د کور سلوټ پې ورسره وایي چې خفه نه شي. بچو ته به هم دوا کوې لوڼو ته به هم کوې کور ته به هم ښې نسل مدرسې یو کس چې 100 روپۍ مدرسې له درکړې د هغه 100,000 رشته دارانو ته به دعاګانې کوي مته سره خوب غم له به ځې مړي له به ځې چمدي له به ځې نه دی ما ورته پرون 100 روپۍ ورکړې دي مال یې غم خادی نه رانه چنده غوښتل ډېر ګران کار دی. قسم دا علما لګیا دي ستا بچو ته قرآن ښایي ستا بچو له دا د پیغمبر کتاب په لاس کې نن ورکوې دا ما دا څه شی دی دا د رسول الله مبارک کتاب دا د پیغمبر کتاب د حضور پاک په خپله یو عالم ته په خوب کې وایي وایي ته خو کتابونه ښې خو زما کتاب ولې نه ښې ستا کتاب څه دی وایي صحیح دی امام بخاري سهل بن عبدالله تستری لوی بزرگ عالم راځي امام ابو داود ته امام ابو داود ته وایي یو خبر هغه چې چا ورته وایي صاحب سهل بن عبدالله تستری دی ورته زر پاسې حضرت ما عرفتک ما ونه پېژندې څنګه راغلی وایي صاحب یو سوال راغلی تاسو وګورئ سهل بن عبدالله زمونږ په دې سلاسل اربعو کې د یو لوی نوم دی سهل تستری ورته وایي څنګه راغلی وایي یو مقصد ته راغلی یم او ستا په وس کې دې پوره کویم وایي چې زما وس کې او شریعت خلاف نه وعده ده وایي یو وایي اخرج لسانک دا ژبه دې راوباسه درته ښکل کړم دا ژبه دې راوباسه درته ښکل کړم لکه په دې ژبه ته وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا یو عالم تا ته نن بخاري د حدیثو په غېږ کې کېښوده او ستا په سینه کې د پیغمبر حدیث کېښودل یو حدیث یو په سلګونو نه دا خو ابو داود او ترمذي او ډېر احادیث دي ته خو یو حدیث نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها الله دې تر او تازه کړي هاي نضر د پیغمبر قول په جوامع الکلم دی حضور پاک دنیا کې تر او تازه خبر کې تر او تازه آخرت کې تر او تازه باطن نم تر او تازه ظاهر نم تر او تازه اولیدا ولی نشو څه شي قرآن خی قرآن ناظره خی صرف و صرف ناظره بچو تا الحمدللہ رب العالمین اب مخکې زه زما شاګردان څه درته ناظري داسې لږ غلی غوندې شو مې غلی کېږي ولې ټپوسه صفا وایه ناظره ته بنیاد ته جوړی چې ته ورته په ناظره قرآن ونه ښې ماله بخاري له راتلی شي ما په ټولو کتابونو کې ګران کتاب زمونږ په دغه والا کتابونو کې چې مونږ یې په درس نظامي کې پړاوو ده ګران شرقي نه خبره چې ګران خبره بېځایه ته خو د بېځایي متن ښیې قرآن خو د بېځایي متن دی چې تا ورته دا متن وښود زه خو بېځایي نه شم کولی دغه چې قرآن خلکو ته وایي د پیغمبر طریقه څه ده لومبۍ ژبه د رسول الله مبارک څه ده یتلو علیهم آیات